رب العالمین ته چې څومره انسان نږدې وي نو هغه نه په هغه باندې امتحانات ډېر زیات راځي، مصائب او تکلیفونه پې ډېر زیات راځي. ابراهیم علیه السلام د الله پاک جلیل القدر پیغمبرو، الله په هغه باندې ډېر زیات امتحانات راوستي وو. اول خو چې کله ځوان شو نو پلار د خپله کوره وویسته، ځکه پلار یې مسلمان نه و. بیا چې کله نبوت الله پاک ورته ورکو، د نمرود هغه بوتان یې مات کړل، نو بیا هغه په اور کې واچو. او بیا د هغې نه وروسته بیبیانې دوه بچي نو بیا الله پاک وله بچي ورکه. نو یو لوی امتحان کې دا واچو چې هغه ماشوم بچي سره د موره هغه د مور د پلار نه جدا شو. د مکې مکرمې په هغه وخت کې شاړې او دشتې چې وې په هغه ځای کې بیا هغې اوسېدل، پلار تی جدا و، پلار ورسره خبرې نه کولې او دغه شان د هغه مور سره خبرې نه کولې. دا د الله پاک یو عظیم امتحان و. بیا د هغې نه وروسته یو بل عظیم امتحان هغه دا و چې دغه بچي چې ډېرو په دعاګانو باندې او ډېره موده پس په دوو ښځو پسې الله پاک ورکړی و، د دغه ماشوم بچي متعلق رب العالمین ورته د ذبح او د حلالي حکم کوي. دا ډیره مشکله خبره ده. زمونږ بچي ماشومان او بیا چې د مور پلار یو زوی وي چې خویاندې هم نه وي، نو هغه ته چې لږ هم تکلیف ورسي نو مور پلار پې ډېر زیات خفه کیږي. حضرت ابراهیم علیه السلام له الله پاک زوی ورکه، حضرت اسماعیل علیه السلام الله ورته حکم کوي اے ابراهیمه دا خپل زوی د ذبح کا. حضرت ابراهیم علیه السلام د پاره دا یو عظیم امتحان او یو تاریخي او عجیبه نکته پکې تاسو ته ووایم، او هغه دا چې ابراهیم علیه السلام ته چې کله حکم وشو د دې خبرې چې ته دې د خپل زوی ذبح کا، نو بعضې کتابونو 12-14 کاله لیکلي دي او بعضې کتابونو 7 کاله لیکلي دي چې دا بچی یې د 7 کالو چې کله دته حکم وشو چې دا حلال کا، نو داسې ماشوم له خو د چا د سپېړې دپاره هم لاس نه ورځي، نو بیا د چړۍ لاس او بیا خپل بچي، دا ډېر لوی امتحان دی. او دا مونږ او تاسو ته پته نه لګي، دا ابراهیم علیه السلام ته پته لګېده چې هغه ته حکم وشو. د ذوالحجې په 8 تاریخ چې کومه شپه وه، د 8 تاریخ په هغه شپه حضرت ابراهیم علیه السلام خوب ولیده. رب العالمین ورته حکم کوي چې پیغمبره په خوب کې چې ستا دا بچي چې دي سبا چې پاسې دا بچي به دې ذبحه کړي. دا یاد ساتئ، د هر پیغمبر خوب چې وي نو هغه د الله د طرفه وحي وي. زمونږ او ستاسو غوندې ګډوډ خوبونه پیغمبرانو به نه لیدل. هغې ته چې به په خوب کې څه رالل نو هغه به د هغې دپاره وحي و، نو په هغې باندې د هغې دپاره عمل کول ضروري و. حضرت ابراهیم علیه السلام د ذوالحجې د 8 تاریخ په شپه باندې خوب ولیده چې سار را پاسېده، نو خوب ډېر زیات عجیبه و. هلکه الله پاک ما ته حکم کوي د بچي د ذبحې، نو سهار یې سوچ او فکر کو، سوچ او فکر کې پرېوته چې یاره زه دا خوب پوره کم، د الله د طرفه وحي ده، خو د بچي ذبح کولو به الله پاک ما ته حکم کوي. نو په دې سوچ او فکر کې هغه ورځ تېره کا. نو په عربی کې سوچ او فکر ته ترویه وی، ترویه. اے د ورځ حضرت ابراهیم علیه السلام په ترویه کې تیره کړه، یعنی په سوچ او فکر کې تیره کړه. نو زمونږ په کتابونو کې هم دغه ورځې ته او په احادیثو مبارکو کې دغې ته یوم الترویه وی. دا 8 د ذوالحجې دې ته یوم الترویه وی. او بیا په 2مه شپه چې دا د 9 د ذوالحجې شپه وه، ابراهیم علیه السلام دوباره خوب ولیده. بیا په خوب کې ویني چې الله پاک ورته حکم کوي چې پیغمبره دا خپل بچي حضرت اسماعیل علیه السلام دا ذبح کو، دا زما د طرف نه تا ته حکم دی. نو حضرت ابراهیم علیه السلام چې په 2م ځل کله خوب ولیده، نو ابراهیم علیه السلام ته پته ولګېده چې بس دا د الله د طرفه وحي ده، اوس په دې باندې عمل کول پکار دی. نو د ذوالحجې 2مې ورځې ته مونږ یوم عرفه ویو. عرفه دا په عربی کې پیژندلو ته وي، پیژنګلو د یو څیز پیژنګلو دې وکړه. هلکه عرفته
یا عرفتا لکه دا پلانی سیز دی او پیجند نو عرفا په عربی کې پیجنګلو ته وی نو حضرت ابراهیم علیه السلام دا خوب او دا خبره او پیجند چې دا د الله د طرفه حکم دی لہذا پدې کې نور سوچ او فکر نه دی پکار ځکه د ذوالحجې دغه نهم تاریخ ته مونږ او تاسو یوم عرفه ویو د عرفې ورځ ورته ویو بعضې علما لیکي چې بیا دغه را روانه درېیمه شپه راله په دې باندې ابراهیم علیه السلام دغه خوب ولیده چې الله ورته حکم کوي چې دا خپل بچی حضرت اسماعیل علیه السلام ذبح کا نو بیا په لسم د ذوالحجې ابراهیم علیه السلام خپل بچی د ځان سره روان کو د کور نه روان شو د مینا طرف ته او په مینا کې یو ځای دی په هغه ځای کې حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت اسماعیل علیه السلام ذبح کولو کوشش وکړ کله چې په لاره باندې تېرېده نو په لاره درې ځایه دله شیطان مخې ته راغلی دی کوشش یې د دې دپاره کو چې د ده په زړه کې یو قسم د الله د حکم نه اعراض کول راولي خو چونکې هغه د الله پیغمبر نو ټیم په ټیم یې کاڼي راغشتي دي او شیطان پسې ایشتي دي نن چې څومره حاجیان حضرات دغه ویشتل کوي نو دا هغه د ابراهیم علیه السلام سنت دی چې ابراهیم علیه السلام شیطان پسې کاڼي ویشتلی دي ابراهیم علیه السلام خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام بوته مینا کې یو ځای دی هغه ځای کې د ذبح کولو کوشش وکړه کله چې د کوره روانۍ حضرت ابراهیم علیه السلام خپل بچی حضرت اسماعیل علیه السلام ته د رب العالمین دا حکم وړاندې کوي انی ارا فی المنام ای بچیه زه وینم په خوب کې انی اذبحک چې زه تا ذبح کوم یعنی دا زما خوب چې دی دا خو د الله وحی ده د الله د طرف نه حکم دی نو فانظر ماذا ترى ما ته ووایه ته د دې متعلق څه ویل غواړې ستا څه مشوره ده څه رایې ده نو هغه هم د ابراهیم علیه السلام زوی او ورته وی یا ابت افعل ما تؤمر ای بابا جانا وکړه هغه کار د څه چې تا ته حکم شوی دی اوې ستجدنی ان شاء الله من الصابرین نږدې ده چې ته به ما د صبر کوونکو نه بیا موندې یعنی ته به خپل حکم پوره کې ما به ذبحه کې او زه به صبر کوم داسې څه خبره نشته چې زه به ستا په حکم کې رکاوټ وګرځم ابراهیم علیه السلام خپل بچی ذبحه کوي د مینا په دغه خوشا ځای کې راسملو او چاړې راواغشته بچی ورته درخواست کوي بابا یو درې خبرې به مې منې د هغې نه وروسته ما ذبحه کې د ټولو ناول چې ته ما ذبحه کې نو ما به کلک کلک وتړې دې دپاره هسې نه زه ستا د ذبحې په وخت کې خپې وخوځوم یا لاسونه وخوځوم او ستا د دې حکم پوره کولو کې تا ته څه کمی محسوس شي او څه کمی پاتې نشي ای بابا جانا دویم به دا کار وکړي چې ځان له به م سترګې وتړې ځکه زه ستا بچی یم هسې نه ستا سترګې غړېدلې وي او ته زما په مرۍ باندې چاړه راکاږې ستا بچی یم او ډېرو په دعاګانو الله پاک درکړی یم او تا ته ډېر ګران یم هسې نه رحم دې را باندې راشي او د الله د حکم پوره کولو کې څه کمی را نشي او دریم کار به دا وکړي بابا جان چې کله ما ذبحه کې دا چاړه به ښه تېره کړي چې په اسانه باندې ذبحه شم ځکه په پسه چاړه باندې انسان نه ذبحه کېږي که کېږي نو ډېر مشکل وي نو چې تا ته مشکل مخې ته را نشي دا چاړه به دې ښه تېره کړي ابراهیم علیه السلام د خپل بچی د وینا موافق خپل بچی له خپې لاسونه وتړل ځان له سترګې وتړلې او کومه چاړه چې واغې تېره کړه او بسم الله یې کړه او د زوی په مرۍ باندې چاړه راکاږي چاړه کار نه کوي به هر حال بیا د الله حکم وشو چاړه راکاږي په دغه وخت کې حضرت جبریل علیه السلام د جنت نه ګډورې را روان کړی دی راځي او د حضرت اسماعیل علیه السلام په ځای باندې د ابراهیم علیه السلام د وړاندې هغه ګډورې هغه ایږدي او ابراهیم علیه السلام د هغې په مرۍ باندې چاړه راکاږي کله چې جبریل علیه السلام د اسمانونو نه را روان دی یو عجیبه نکته لیکلې د علمو ابراهیم علیه السلام سره چې چاړه لاس کې ده او خپل بچی ذبحه کوي په اسمانونو کې وي یو غوغا جوړه شوه فرشتو
چغې والې چې د الله پیغمبر خپل بچی ذبح کوي د الله حکمت به پکې وینو د الله پیغمبر خپل بچی ذبح کوي د الله حکمت وي ډیر یو قسم د حضرت اسماعیل علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام سره هغه د زړه درد دغه فرشتو په اسمانونو کې چې څومره مخلوق دی هغې یو غوغا جوړه کړه جبریل علیه السلام ته حکم وشو حضرت جبریل علیه السلام ګډورې راوړه او د اسمان نه را روان دي ابراهیم علیه السلام کوشش کوي د خپل بچی د ذبح کولو چاړه راکاږي هغه ځای نه حضرت جبریل علیه السلام ګډورې لاس کې راغشتې دی اواز یې وکړه الله اکبر الله اکبر چې ابراهیم علیه السلام ته پته ولګي چې د الله د طرف نه څه بل څه وحی او څه بل څه حکم نازل شو ابراهیم علیه السلام چې کله جبریل علیه السلام ګډورې راوړو د هغې په مرۍ باندې چاړه راکاږي نو ابراهیم علیه السلام وی لا اله الا الله والله اکبر بیا چې اسماعیل علیه السلام پیش و را پاسېده چې د الله د طرفه حکم بدل شو ګډوره لالیږي نو هغه د الله حمد ادا که الله اکبر الله اکبر ولله الحمد الله پاک ته دغه الفاظ ډېر خوښ رالل ځکه مونږ او تاسو ته د هغې حکم هم شوی دی چې مونږ په دې ورځو کې ایام تشریق د هر مانځه نه وروسته مونږ دا تکبیرات تشریق ویو نو الله اکبر الله اکبر دا د حضرت جبریل علیه السلام وینا ده لا اله الا الله دا د حضرت اسماعیل علیه دا حضرت ابراهیم علیه السلام وینا ده او الله اکبر ولله الحمد دا د حضرت اسماعیل علیه السلام وینا ده چې په مونږ او تاسو باندې هر مانځه نه یو ځل وروسته ویل دا په دې ورځو کې واجب دي